ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. وس بلاغت فصاحت نه چې فارغ شو. فصاحت په درې قسمو: فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم. وسی شروع کړل په بلاغت کې، نوې فرمایل بلاغت فی الکلام. ولی بلاغت په مفرد کې نه؟ بلاغت په دوه قسمه ده، یو فی الکلام دی بل فی المتکلم دی. نو بلاغت فی الکلام څه ته ویل کېږي؟ دا کلام بلیغ دی که نه دی؟ نو په دوو چشمو ته وګوره چې هلکه مطابق دی د مقتضی الحال سره وو او فصیح هم دی وو، بس یعنی فصیح کلام چې راوالي او د مقتضی الحال سره برابر کی، نو دې ته ویل کېږي مناسب، دې ته ویل کېږي بلاغت. لکه دا قاری صاحب چې دی په یو خبره کې متردد نه دی، نو په اسانه دا خبره مني چې ضرورت شته چې زه ورته تاکید ذکر کوم نه. هلکه قادیاني په ګونټو کړی څه کړی، بل یو قاری صاحب دی نو هغه په تردد کې دی. یاره قادیانی باندې خو ډزې شوي دي، پې پویه پوره نه ما چې مړ به یي ژوندی به یي لګېدلی به یي که نه به یي لګېدلی، نو دته لږ تاکید راوړی چې ان قادیانیا جاسیا، قادیانی جاسی جاسیون ان مې سره راوړو ولې دی متردد دی، په شک کې دی، نو دته ما لږ تاکید او دا بل قاری صاحب چې دی پسې دی منکر دی، دی وایي چې لکه دا هسې دا خبره مشهور شوې ده، وګوره قادیاني معنوي مړ نه دی، مردار نه دی. نو دته مې پکې واللهي وویلې چې واللهي تاکید مې دته مضبوط دته راوړم، نو دته به خالي کلام راوړم د تاکید نه، او دغه متردد ته به تاکید راوړل مستحسن دي، مستحب دي، او دی منکر ته تاکید راوړل واجب دي. بیا تاکید هم تاکید بویا دی چې دی لږ شان ته منکر دی، نو لږ تاکید به ورته راوړم، که ډېر منکر دی بیا به ورته ډېر تاکیدات راوړم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين لك. ګوره خدای په څونه تاکیدات راوړي، والله يشهد یو ان المنافقين، ان حرف تحقیق دی بشک، د بل تاکید یې راوړي لکاذبون، کاذبون یې ونه ویل، لام ذرلا د تاکید یې پکې ویل، خدای پکې بل تاکید قرآن شریف کې دقه کار شوی ځای په ځای، چې کوم ځای تاکید غواړي تاکید شته، چې کوم ځای تاکید نه غواړي هلته تاکید بیا نشته دی. دقه خبره د خپل مقتضا سره برابرولو ته بلاغت ویلی کي. کوم سبق آسان دی زری ووایه، کوم سبق ګران دی لږ په مزه مزې ووایه، دا بلاغت دی. او ګران او آسان نه ګوري خو رانغاړي، او یا ګران او آسان نه ګوري خو کیسې پکې جوړې، نو دا بیا د بلاغت څخه څه شو؟ نو چې تاسو درسونه کوئ تقریرونه کوئ دا ټول د بلاغت د لاندې کوئ، د بلاغت په حدودو باندې برابر وي. راځه خو ګوره سره د فصاحت نه، اول به کلام فصیح وي، وروسته به د مقتضی الحال سره برابر وي، هله به دا بلیغ وي. والبلاغت بلاغت چې دی په کلام کې مطابقت د کلام دی د مقتضی الحال سره، سره د فصاحت د دې نه، یعنې سره د فصاحت د کلام نه، سره د فصاحت د چا نه؟ د کلام نه، چې برابر به د مقتضی الحال
حال څه ته وایي؟ ما یبین هیئة الفاعل حال دغې ته وایي. دا بیل حال دغه د نحویانو دی. یو د دې صوفیانو حال دی. د صوفیان بیل څه ته حال دی. یو د فقهاو حال استصحاب الحال چې لکه زه تلمه نو د اوبه پاکې وي چې راځم هم بس په خپل حال باندې برقرار مې مقرر کړي بس پاکې دا د فقهاو حال دی. یو د دې خلکو حال دی د علم البلاغت والا حال څه ته وایي؟ د حال ود اقسام دي. الفوائد نمرانه شو فوائد پیزانیه شرح د کافی کې شته حال و اقسام. والحال حال چې دی هو الامر الداعی دا هغه امر دی چې را بلون کې دی الی دې خبرې ته چې معتبر دي شي مع الکلام سره د کلام نه. کم کلام نه؟ الذي هغه کلام نه چې ادا یؤدى به چې ادا کېږي په هغې سره اصل مراد چی شی ورسره معتبر شي خصوصیت ما یو خصوصیت کله به خصوصیت د تاکید وي کله به خصوصیت د اختصار وي کله به خصوصیت د تطویل وي کله به خصوصیت د بل څه وي کله به خصوصیت د بل د کلام سره تلک دویم خصوصیت هم ورمرګری کې دقې ته حال وي خبره دې د حال سره برابره کړه. او مقتضى الحال څه ته ویل کېږي؟ منکر دی نو هغه ته به یو نهږي حکم کې غیر منکر دی هغه ته به بل نهږي ما ته ویل کنه. ومقتضى الحال وهو دغه چې دی مقتضى الحال دی مثلا دا خصوصیت مقتضى الحال دی مثلا یعنی مثلا کېدل د مخاطب چې دا منکر وي د پاره د حکم د یو فیصلې چې قاضي یعنی مردار دی. حال دا یو حال دی چې تقاضا کوي د تاکید د حکم او دا تاکید مقتضى الحال دی. دا تاکید چې تراوړي نو دا مقتضى الحال شو دا مختصر حال شو. وقولک دا قول ستا له د پاره چې ان زیدن فی الدار بشک زید په دار کې دی مؤکدن چې مؤکد شي په ان سره کلام دا داسې کلام دی چې مطابق دی د مقتضى الحال سره ځکه هغه منکر دی ته ان راوړي د تاکید نو دا خبره مقتضى الحال سره برابر شوله. وتحقیق ذلك او تحقیق د دې خبرې د مقتضى الحال دا دی چې انه بشک دا مقتضى الحال چې دی من جزئیات ذلك الكلام د جزئیات دغه کلام نه دی الذي هغه چې تقاضا کوي هغې لره حال لکه انکار تقاضا کوي چې کم کلام راوړه بې تاکیده که مؤکد مؤکد کلام راوړه چې مؤکد کلام نه راوړه هغه سره مطابق دی که نه دی دقه مقتضى الحال دی. فإن الانکار مثلا دا تقاضا کوي د کلاما مؤکدا او دا مطابق دی له د هغې لپاره به معنا په دې معنا سره چې دا صادق دی علی په دې باندې علی عکس ما په عکس د هغه باندې یقال چې ویلی کېږي چې بېشکه دا کلي دا مطابق د جزئیاتو سره هر کلي د خپل جزئیاتو سره مطابق وي. لکه انسان کلي دی تاسو ټول چې ناسته چې دا جزئي دي ګوره انسان هر کلی د جزئیات سره څه ونیسي مطابق وي. نو کوم کلام چې دغه وي مطابق وي د چا سره؟ نه د مقتضى الحال سره په هغې کې دا خبره ثابته شوه چې دا مقتضى الحال دی دا مقتضى الحال دی. تا منکر ته تاکید راوړی دی موږ به وایي دا مقتضى الحال دی. تا غیر منکر ته بی تاکید کلام راوړی دی موږ وایي دا مقتضى الحال دی. وإن اردت او کتو چرته اراده لري تحقیق د دې کلام نو رجوع کا هغې ته چې موږ ذکر کړي دي په شرحه کې. شرح نه مراد مطول شریف دی. شرح نه مراد سره مطول په تعریف د علم المعانی کې. اوس ته دا خبره کوي چې دا مقتضى الحال هر ځای کې یو شان ته نه وي. مقتضى الحال هر ځای کې یو شان ته نه وي.
پښتو کې مثال جوړوا نو کار به برابر شي. پښتو کې مثال داسې دی لکه صاحب علیه رحمته چې ته د حضرت شیخ صاحب سره یو ځای ته تللی نو شیخ صاحب اوږد بیان و دا جلسه ده نو اوږد بیان ته بله ورځ هغسې جلسه جوړه ده هغه جلسې کې ته ناست وي نو ته یې راپاڅولی شي راځه ته هم پکې لږ اظهار ما فی الضمیر وکړه د زرینو خیالاتو اظهار وکړه نو ته هم پکې اوږد شوې ولې چې هغه مخکې ورځو کې د شیخ صاحب په جلسه کې اوږد شوی وو نو راشه چې زه هم اوږد شم وایي نه وروره مقتضی الحال مختلفي د هغه د بیان د اوږدوالي تقاضا وه هغه د دې مهمان خصوصي و هغه شیخ الحدیث و شیخ التفسیر و ته هغه رنګې نه یې ته د مختصرو ټکو نه کار نغواله نو مقتضی الحال یو نه دی چې بس ته په هغه یو سترګه باندې ګورې نه دا متفاوت دی یو ځای کې به یو شان دی بل ځای کې به بل شان دی دا مقام داسې مقام دی چې تقاضا د یو بلا کوي بیا دغه مقام داسې مقام دی چې تقاضا څه کوي ملا صاحب بل بلا کوي د بل بلا دا اوس دغه مثال په طور باندې شیخ صاحب دی هغه به داسې یو کره چې اسکي چې ځان ته به څه وایي زعفران مې پکې اچولی بخاري صاحب وویل چې لکه زه هم دغسې کوم ته اول شیخ صاحب شه نو بیا اسکا ته اول شیخ صاحب شه نو بیا اسکا خو لا بېلې خبرې دا چې ستا په عمر کې دا یخ او ګرم ته یې نه دي کتلي خو څکلی خبره پېښ شوې تاسو چې کله مقام ته ورسېږي نو بیا به دا کار کوې ځینې ماشوم طالب العلم یې هغه د غټو غټو شیخانو څه کوي پېښې وهو دا مقتضى الحال چې دی نو دا مختلف دی ځکه مقامات الکلام مقامات د کلامو دا متفاوت دي ولې لأن الاعتبار ځکه یو اعتبار چې کوم لایق دی بهذا المقام په دې مقام پورې یغایر دا غیر او مغایر دی د اعتبار لایق نه بذاک په دغه مقام کې په دې یو جلسه کې یو شان کار پکارو په بل جلسه کې بل شان دا ستا په تقریر کې یو لیول پکارو د بل په تقریر کې بل لیول پکارو او دا عین تفاوت شو اختلاف شو تغایر شو د مقتضیات الاحوال ځکه تغایر په مابین د حال کې او د مقام کې دا په اعتبار دا انما هو بحسب الاعتبار دا په اندازه د اعتبار سره اعتبار ته به ګورې دا اعتبار لږ تاکید غواړي دا اعتبار ډېر تاکید غواړي دلته خبره لږه اوږدول غواړي دلته خبره لږه ډېره اوږدول غواړي وهو دا دی چې انه یتوهم وهم کېږي په حال کې کونه زمانه چې دا زمانه دی اوس په دې حال او مقتضی الحال کې فرق درته کوي چې دا حال داسې وګڼه لکه دا زمانه ده او دا مقتضا د مقام داسې وګڼه لکه دا مکان دی دا زمان او دا مکان او زمان سره کیسه بدلیږي او د مکان سره کیسه بدلیږي زمان هغه بیله زمانه وه اوږده وه خلک سټیم ډېرو ته ورته اوږد تقریر وکړو هم ته حقم ولایي خو اوس بله زمانه ده خلکو سټیم لږ دی ته ورته لږ مختصر تقریر وکړه هغه مقام بیل هلته دې اوږد تقریر وکړو دا مقام بیل دی دلته اوږد تقریر مه کوه کونه زمان لورود الکلام فيه او په مقام کې کونه محلا له او په دې کلام کې اشاره اجمالیه د ضبط راګیرولو د مقتضیاتو د احوالو ته او تحقیق د مقتضی الحال ته نو اوس پدې ته په خپله رڼا ورځي ګوره فمقام كل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یباین مقام خلافه ځینې مقام به د تنکیر وي هغه به مباین وي د خلاف تنکیر مقام به د تعریف وي ځینې ځای به دا تقاضا کوي چې دلته خبره اطلاق کې وکړه هغه ځای به وایي چې نه دلته مقیده وکړه دلته به وایي چې رامخ کې کا هلته به وایي وروسته کا دلته به وایي ذکر یې کا هغه مقام تقاضا کوي چې نه حذف یې کا هغه مقام ته وایي چې حذف یې کا لکه فرض که داسې چې دا دغه دی د کور مشر یا یو مشر هلک هر یو شی چې دی نو هغه یو نعت ویلی خوږ ډېر خوند یې کړی نو دلته اوس ته مقام د ذکر دی دا چا وویل دا ګلدین وویل
پیالی ماته کړې ده پیالی ماتول ښه کار نه دی پیالی ماتول ښه کار نه دی نو داسې مه وایه چې دا پیالی ګلدین ماته کړې وي ماته پیالی ماته شوې ده هلته هم داسې ونه ویلې چې نعت ویلی شوی دی هلته موږ میونکی ذکر کړو او دلته موږ ماتونکی ذکر کوو نه دغسې مثال شو نو مقام د هر یو د تنکیر نه د اطلاق نه د تقدیم نه او د ذکر نه دا یباین مباین دی د مقام د خلاف د دې مذکورو یعنی اے خلاف کل منهما دا د هو ضمیر ټولو ته راجع دی په اعتبار د تاویل د کل سره خلاف کل منها څه معنی یعنی ان المقام الذي بشک مقام آغا چې مناسب دی د هغې سره تنکیر د مسند له دلته ته مسند له نکره کې چې څوک یې ونه پېژني یا مسند نکره کې چې څوک یې ونه پېژني دا مباین دی د مقام هغې سره چې مناسب دی هلته تعریف چې ته تعریف د مسند له وکړي چې خلک یې وپېژني چې دا پلان کې دی او یا څه وکړي مولي صاحب مسند خلک وپېژني چې دا هلکه پلان کې دا څه دی پلان کې دی لکه د ملا شرشم زوی دی ملا شرشم زوی دی نو هغه یو ښه کردار وکړو اوس یې تعریف وکړه چې دا د ملا شرشم زوی و دا تقریر یې و هلکه ده خو ګوره ښه زوی دی او بل ځای کې ملا شرشم دقه زوی دی یا یې بل زوی دی صاحب علیه رحمت نو هغه پیشوګان لوبې کولې ته مه وایه چې دا د ملا شرشم دی دې ټیم کې نکره کوې دا هلک دی یو هلک وی دی چې پیشوګانې لوبې کولې چې څه شو دې پوه شوې او مقام د اطلاق د حکم او مقام د تعلق او یا د متعلق یا د مسند الیه چې ته دا حکم یا دا متعلق یا د مسند الیه مطلق راوړي او المسند یا دا مسند مطلق راوړي یا متعلق دی دا مباین دی د مقام د تاکید د دې سره په مؤکد باندې چې کوم ځای کې دا په یو تاکید سره راوړل پکار یو ځای به د مطلقي نو هلته تاکید مه راوړه سړی نه دی منکر یو ځای به د تاکید هلته تاکید راوړه مقید یې که په تاکید باندې دا مباین دی د مقام د تقید نه په مؤکد سره چې مؤکد ولا راوړي یا عادات د قصر هلته راوړي یو ځای به مطلق راوړي عادات د قصر به نه راوړي یو ځای کې به عادات د قصر راوړي مقید یو ځای کې به تابع نه راوړي یو ځای کې به راوړي یو ځای کې به شرط نه راوړي یو ځای کې به راوړي یو ځای کې به مفعول نه راوړي یو ځای کې به راوړي یو ځای کې ماش بوزار کې یو ځای کې به حال او تمیز نه راوړي یو ځای کې به راوړي هلکه پرون ملا شرشم راغی زموږ ځای څه کې په جاز کې راغی اوس په هلته غټ دغه راغلی دی ملا شرشم چې کوم دی دغه شو دا راغلی د دغه نه څه ورته ویل کېږي اسلام آباد په څه شي کې دغه شو دا راغلی په چینچۍ کې چینچۍ کې مه یادوم په بدې خبرې اول تاسو دغه ولیدل تاسو څوک نټ کوئ که نه پیدا د جمعې په ورځ باندې تقي صاحب دغه چلوله کښتۍ چلوله ولیدل دا چې دومره ملي دا هم یو کمال او مقام د تقدیم ځینې ځای کې مسلح مقدم راوړي ځینې ځای کې مسلح مؤخر راوړي دا د مقدم والی مباین دی د مؤخر سره اوس ګوره که نه ضربا زیدن دلته مسند الیه موږ وروسته راوړه ځکه موږ فعل او فاعل جمله فعلیه جوړو زیدن ضربا اوس دې ټیم کې زموږ مراد دا چې موږ اسمیه جوړو لله الحمد دا بیله تقاضا ده او الحمد لله دا هر څه کې ده ځینې ځای کې به یو ټکی مقدم راوړل غواړي ځینې ځای کې مؤخر راوړل غواړي دا مقدم مباین به د چا سره مناسب له مؤخر سره او مقام د تقدیم د مسند الیه یا مقام د تقدیم د مسند یا مقام د متعلقات د مسند دا مسند الیه دا مباین دی مقام د تاخیر سره دا نه مقام د ذکر د مسند الیه یا د مسند یا د متعلقات دا مباین دی د مقام د حذف ځینې ځای کې به ذکر کول غواړي او ځینې ځای کې به حذف کول غواړي موږ دغه غم یې نه کوو
ځینې کله دا طالب العلمانې ډوډۍ ته ناست څه ته ناست ډوډۍ ته دغه کوي دا ناست نو چې ډوډۍ ته ناست وي نو په دې ټیم کې د یو خبرې ذکر راشي نو هغه ښځې یادول نه وي پکار ګړز چې دې وي یاد ګړز چې دې وي څه کړي یاد کړي نو هغه ډوډۍ نه خلک وباسي فکر مولا دی یعنې ګنده شی دی که نو هغه به ذکر کوي دې ټیم کې نه به ذکر کوي او دی په هغه ټیم کې هغه ګنده شی څه کړي نو ډوډۍ ده ته ناست په قبایلو کې د چا میلمه یي بانګي دله پخ کړی دی په شوق یې دله ایستلی دی چې ورته کېناستلی او شروع پرې واچولی دی یو خارښتي طالب پکې وویل وایي لکه دا بانګي په ډېرانونو ګرځېده او غایط یې خوړل بس کیسه دې خرابه کړه دا ښه بانګي خوند ختم شو که نه نو ځینې ځای به د حذف وي او ځینې ځای به د څه فی پشوي نو په قوله نو دا قول د عبدالرحمن قزوینی رحمت الله علیه مقام خلافه دا خلافه شامل لما ذکرناه شاباس او اپرین په دې ملاشه چې دا ما څومره تقریر وکړ دا ټول د په دې خلافه ټکي کې راګیر کړی دا د خلافه د ضمیر دی کل ته راجع کړی دی ها خو کل ته څنګه راجع کړو په تاویل د کل سره ټول ته راجع کړی په تاویل د چا سره د کل سره آشنا کار یې کړی څومره اوږده خبره ده د مقام خلافه یو ټکي او په دا نور بیا مقام دا فصل او وصل بیا په مقام خلافه کې راګیر کړی وی خدای ځان له ذکر کړی چې دا ولې وی دا یې تا ته طالبه تنبیه درکړه چې دا مې خلافه کې رابند نه کو دا مې درته ځان له جدا ذکر کړو چې دا د علم المعانی دا کم باب ټوټل باب چې دی نو په دې کې د ټولو نه عظیم الشانه باس د فصل او د وصل دی د فصل او د وصل دی ځکه مې درته هغه څه مناسبه ځان له ذکر کو و انما فصل بشک جدای ک قوله دا قول چې مقام د فصل دا متن دی دا مباین دی د مقام د وصل نه تنبیه دا خبره د پاره د تنبیه وکړه په عظمت شان دی باب باندې یلکه چې دا څومره علما راغلي دي موږ د دې ټولو عالمانو شکر ګزاري دا ټول چې کوم دی زموږ د سر او د غوږونو ګولونه دي خدای پاک دې بار بار راولي او خاص کر چې کوم دی مولا شرشم د پراتلو باندې دا ټول نظاره روخانه شوه مولا شرشم یې پکې ځان له ولې ذکر کړ دا ځان له ذکر کولي غوښتل دا د خپل مهمان خصوصي دی یا دا استاد محترم دی یا یو شخصیت بزرگ دی اوس په پیښ ولې نو چې کوم څه شی د کوم شي تقاضا لري هغه به سره وکړي دا نور داسې ذکر کړ سرجم ټول مليان او دای په کې څه ځان له دغه کدا ذکر او ځینې جلسو کې قدام کې دغه کې دا ذکر کې هغه مدرسو جلسو کې ډېر خوند نه کوي کنه ها یو خان او نواب مونته کې ګل خیرې په کې څه کې ځان له ذکر کې ولی او له پیسې ورکړي وانما لم يقل له بشك وين مقام خلافه خام بل خبره دسی ونه ویل چې ومقام الفصل يبين مقام خلافه بلکې خلافه په دې باندې الوصل ذکر کو وایي خلافه خو تل ذکر کو چې خلافه مختصر او دغه بیان ډیر غټو او دلته وصل یو ټکی دی دا خو د خلافه نه کم دی نو ولی وصل نه ذکر بل دا ده چې خلافه کې خبره پټه پرته ده او چې کار ذکر کوم وصل دا ښکاره ظاهرم ده وانما لم يقل او بشك وين ویلی مقام خلافه دغه دا اخسر وظهر ده دغه خلاف فصل چې ده انما هو الوصل وصل لیک او ولی تنبیه او د پاره د تنبیه په عظمت شان باندې فصلا پس جدای کدا خو چې مقام د ایجاز دا مباین د مقام د خپل خلاف سره یو ایجاز دی او یو اتناب دی یو مساوات دی زما ته دغه کوي دا خیر کوي دا ایجاز دی بس نن مختصره خبره دا اتناب دی
سر درد دی دا مساوات درمیانه ده نو مقام ایجاز دا مباین دی د دې نورو دوړو مقامات یو زید ایجاز دغه دلته به مختصره خبره کوي پکې مختصره خبره کوي مې یو سړی اوس پاس شوی دی روزګار دی وبخښه سړی هغه کې دا خبره مشهوره چرچا به ویلي چې خېټه دې خراب او ځان بچ دې نه ساته نکال ته خدای لیټرینه په کورونه کې باندې غسل کې شروع شو داسې کندې ته وسړی چې ستا به خېټه خراب او روان وي هغه به په مخې لاره راغلی نو لار بیا نه درکوه ته به دې خوا کې ده به هم دې خوا کړو یو قصه بیا راونیوله اوږده دا مقام د ایجاز دی په خېټه مې دړ دی او تا راته خبره د اطناب شروع کړله یو سړي باندې ناوخته دی او تا ورته قصه څه کړله اوږده شروع کړه هلکه په کوټه باندې اور لګېدلی دی تی په قیرت کې چې کوم دی وی کوټه دې لاړه وسوله دې شولې په مقام د ایجاز دا مباین دی د مقام د خلافي سره چې اطناب او مساوات دی ما دا مختصر معنی په دې کتابونو کې ځکه خوښه ده چې دا زما نه دا طالبان ووایي نو دی په معاشره کې هم بیا ژوند تېروي شي اوس طالبان بالکل داسې جوړ شوي دي چې په معاشره کې په ژوند غریبانان نه پوهېږي په معاشره کې په ژوند بیخي نه پوهېږي د دې امونو پسې خو زه څوک نه لېږم یو هم صحیح ام نه راوړي لکه ته به پوهېږې کوم چې داسې چل دی بیا به ما هغسې نه راوړي یوازې دا ام یو مثال درکړه دا مې له څه درکړه یو مثال داسې ټولې قصې واله داسې ټولې قصې واله ټیم ته به ګوري خپل انشاءالله دا موږ دا مثالونه د دې لپاره ورکوو چې ستاسو دې سره عقل او تجربه هم ګوره د زکي سره چې ته خطاب کې دا یو شانته دی او د غبي سره چې خطاب کې دا زکي ته خو مختصر انداز خبر کو پې پوهېږي که او غبي ته یا لکه زموږ شاګردان ځینې کله د مسلې تپوس کوي یا اوس زموږ څه رابطه راشي نو د عربۍ عبارت به م وایي اوس موږ ته به ترجمه هم کوي دې نه خو دا معلومیږي چې لکه موږ په ترجمه نه پوهېږو او دی پې پوهېږي نو موږ پې پوهې کوي پوه شولې نو د غبي سره یو شانته خطاب دی او د زکي سره بل شانته نو موږ ورته کنځلې دې وکړې کنځلې خو ستا چې موږ نه دي کړي زه یې ودې کړې ته وایي نه مې دي کړي دا کنځله نه ده چې تا په ما باندې په زکي باندې ګمان د غبي وکړم دا کنځله نه ده کنځله ته څه ته وایي همدغې ته وایي کل ما هذا شأنه فهو کنځله هو کنځله نو دا رانګې خطاب د زکي سره د خطاب د غبي نه لکه مقام اکثر من طالبان کسان تپوس وکړي په موبایل موږ ځینو نه تپوس هم دا وکړو چې مولای که امي مقصد که مولای چې د مولاتوب خبره راته وکړم که امي چې د امیتوب خبره راته وکړم دا چا دپاره خپل کلام وي او عالم صاحب چا تپوس وکړه ته دا مه وایه چې دا مسله داسې ده هغه ته جواب ورکړه په حواله په منطقي کتاب کې دا داسې راغلی چې هغه مطمئن شي ته خو څه مجتهد نه یې چې ستا په خبره باندې هغه مطمئن شي ایشي مسلمان خطاب د زکي سره د خطاب د غبي نه مقام د اول دا مباین دی د مقام د ثاني ځکه زکي چې دی مناسب دی د سره د اعتباراتو نه هغه اعتبارات چې کوم دي تیپا باریک دي ما یعرف بدقة النظر دي او هغه معنی چې دقیقه باریک دي خفیه دي ما هغه اوس مناسب دي چې مناسب نه دي د غبي سره غبي ته خو بسیطه ساده خبره کوي غبي ته دومره اوږده او د باریکیات خبره کړه په باریکیات باندې پوهېږي په باریکیات باندې پوهېږي باریکیات باندې هر انسان نه پوهېږي لکه سپینه کپړه راوړه نو اوس په دې باندې زکي پوهېږي چې دا کپړه مقیده شوله په قید د سپینوالي بله دې کې اوس نه پکاري ته اوس زکي ته ووایه چې هلکه دا پیسې واله او پلانکې قسم دغه راوړه ام راوړه امونه څه نومونه دي ته ووایه چونسه راوړه 1500 قسمه امونه دي 1500 فکر دې راغلی ډېر امونه دي دنیا ته چې دی 15,000 کاله وشو چې امونه راغلي دي 5000 سال او زمونږ دی بر صغیر ته چې امونه راغلي دي نو په چې کې راغلي دي 600 کې اوس 2000 دی نو 1400 کاله وشو دا مې د امونو والا ته دا قصه کوله دا تا ته استعمالي نو ما خو تا ته مال خود دي مانو ته دغه راکته نه دا خواګري دا وې زه پیژنم پیژنم مثلا نو مولوي صاحب چې تا ورته ووایه چې چونسه ام راوړه نو دا مقید بالقید شو او په کلام کې قید له اعتباري چې چونسه نه وي نو بل به نه راوړه هغه دغه سره میلمانه ناست دي چونسه راوړه چونسه اوس نشته نو میلمه خاصې نه شي څکلی بیا بل راوړه بیا څه راوړه مقام ته به ګورې مقام سره به ګرځي ولکل کلمة مع صاحبتها
ار یو کلمه د یو ټکی ردی سره د دې دا کلمه چې مرګري کړي ناشنا ځان له دغه دی او کدا بل سره مرګري کړ ځان دی کدا بل سره مرګري کړ چې اذا دی سره مرګري کړ اذام د شرط ته خدا په تحقق دلالت کوي چې اذا جاءك زید فاکرمه د دې دا معنی ده چې زید راتل یقیني دي چې ار کلی خو راځي به او کته ان وسره مرګري کې ان جاءك زید فاکرمه نو ان چې مې سره شامل کړه خبره شکیده یا براشي او یا برانشي کراله اکرام ولو نو ان جاءك او اذا جاءك چې دې فرق دی کې ځنه نو ګورئ دغه جاء اپیل دی ان چې سمرګره کې د دې یو شان تخوان دی او چې اذا سمرګره کې ولكل كلمة مع صاحبتها مع كلمة أخرى مرګري د سر مقام دی سره تلك الكلمة مع أسرنا مشارك لدغه فاصل معنا کې مثلا پیر هغه چې قصري نه بشت پوری بل هو د پیر لپاره سره د ان د سم مقام دی چې ليس له مع اذا چې دغه اذا سره نه دی وكذلك كل كلمة د ادوات شرطنا سره د ماضي چې مرګري کې د سم مقام دی چې نشته د لپاره مضارع ماضي باندې شرط داخل ک ځان لمانه ور کوي او په مضارع باندې شرط داخل ک ځان لمانه دغه پیدا ور کوي لما ضربا دا حرف شرط په ضربا دا دې معنا دا چې اوس پوری لاوال کلی ندی او لما يضرب معنا دا معنا سره لما يضرب معنا سره وهلی ندی کلی نو لم یو معنا دا چې ان تر اوسه لا ندی کلی او دې بل معنا دا چې ندی کلی ان مقصد دا چې کول غواړي خو تر اوسه ندی کلی والا هذا القياس واستدا خبره کوي ک تخپل کلام اوچته کلام کته کې دا په څه باندې پیژني کله مقتضى الحال سره ستا کلام سمنه برابر د اوچته او کله مقتضى الحال کلام سمنه رسول بیا سره صلی الله تعالی علیه مولا شرشم دا وهو مذكر من بني آدم يتجاوز من حد الصغر إلى حد خارج